پیخور کې سعید انور خلک په خیبر ټیچینګ هسپتال کې ډېر سخت بې دردۍ سره دوه کسانو وژلي دي. ان دوه کسان راغلي فایرنګ یې پیوکو او سعید انور غریب ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړو. راځئ مینه واده چې دا واقعه څنګه شوي او اخر یې ولې قتل کړو. ټول معلومات عزتمن تاسو سره به په دې ویډیو کې شریک کېږي. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو سعید انور خلک د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري. خپله به یې هم یو سټوډنټ هم یعنې اسلامي کالج کې به سبق هم ویلی او خیبر ټیچینګ هسپتال کې به ډاکټرانو سره کېناستو چلي زده کول. خو عزتمنو دغه شانتې دوه کسان ورباندې راغلل او مخونه یې پټ کړي او د باندې فایرنګ وکړو چې دغه د فایرنګ په دوام کې عزتمنو سعید انور ولګېدلو. عزتمنو سعید انور خلک ډېره سخت بې دردۍ سره قتل شولو چې اوس د هغه خپل خپلوان کلیوالا راغلي دي او د خیر پېښور د پریس کلب مخې ته ولاړ دي او د انصاف غوښتنه کوي. زموږ هغه کسانو ته همدا خواست ده چې دې نه تاسو اخر انصاف د چا نه غواړئ. وایي چې دا سعید انور خلک سرکاري ځای کې وژل شوی ده چې دغه ځای ته څوک عین خطرناک پین هم نه شوی دی. وسله خو غټه خبره ځکه چې عزتمنو ټول ځای په ځای باندې پولیس ولاړ وي ځای په ځای باندې سرکاري محکمې ولاړ وي. هلته کې سړی تمانچه څنګه راوباسي او څنګه ډزو کې په کومه طریقه باندې خو عزتمنو واقع خبره چې سعید انور خلک سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی. دته د انصاف ورکړل شي او الله تعالی دې د کوی ورته د زړه صبر ورکړي. چې دته کوئی انصاف ورنه کړو شو نو دا سلسله به دغه شانتې رواني او دغه شانتې نور سعید انوران به دغه شانتې به قتل کېږي. الله تعالی دې وکړي چې د قاتلان دې گرفتار کړي شي او ټول نه غټه او ښه سخته سزا دې ورکړل شي. نو زموږ د سره تننو زه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.